سورہ محمد آیت نمبر 13 شپږم رکوع شپږشتمه سپارہ صفحہ نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ صدق اللہ العظیم. سورہ محمد آیت نمبر 13 شپږم رکوع شپږشتمه سپارہ. پدې آیت کریمه کې الله رب العزت د مکی مکرمه چې کوم مشرکان دي منافقان دي داغي حالت بیانې چې کوم خلق ته د الله پیغمبر د کور نوستلې وي چې هغه د مکی کافران دي نو دي چې کوم دي په طاقت کې دستانه ما قبل د خلق غونتینه دي قوم عاد قوم ثمود چې الله رب العزت اغي هلاک کړ دي وهم الله تعالی هلاک کړي او فلا ناصر لهم او مددگار چې کوم دی الله به دې نیوي. د پیلنې خبره ده چې د دې لپاره مددگار الله رب العزت نه دی. دویم آیت نمبر 14 کې الله رب العزت فرمایي چې یو هغه بنده دی چې دا د الله تعالی په دین باندې چلیږي خدا د چې په دلیل باندې روان دی. افمن کان علی بینه من ربه د مؤمن بنده صفت دا دی چې د الله تعالی دین او اسلام هر څه قبلی خدا چې کوم دی یو په دلیل باندې روان دی. او دویم هغه بنده دی کافر چې هغه کفر هم اختیار کړی دی او د خپل د شریکانو د الله تعالی د شریکانو عبادت هم کوي د بوتانو خودي سره شرک د پاره سره دلیل نشته دی. شیطان چې کوم دی دې ته د خپل عملونه خسته کړی دي. الله رب العزت په دغه آیت کې دغه دوانه ذکر کوي چې آیا مؤمن او کافر دا یوځای کې دي شي برابر کې دي شي نو نه. په دغه دوانو آیتونو کې دغه خبري بیانېږي وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ او ډیر کلی هي اشد قوة چې هغه زیات په طاقت کې دي من قريتك التي استدكلنا التي اخرجتك کوم چې ته استلی اهلكناهم هلاکر مونږ دوی فلا ناصر لهم پس نشته دې هیڅ مدد کوونکې د دوی کافرانو. افمن كان على بينة آیا څوک چې وي په واضح دلیل باندې من ربه د خپل رب له طرفنا کمن پشان د هغه چا دی زین له چې خیسته کړی شوی دی د لپاره سوء عمله د بد عمل واتبعوا او دی پیروي کوي اهواءهم د خپل خواهشاتو. په دې آیت نمبر 15 کې الله رب العزت د مؤمنانو ته د جنت ذکر کوي. الله دې د خپل جنت اول ماته او بیا تاسو ته را نصیب کیه. الله فرمای چې په جنت کې د سکلو د پاره دا یاد ساتي انسان چې کله هم په دنیا کې ژوندۍ تیری دغه ژوندۍ د پاره چې کوم دي درې اهم شیزونه دي. نمبر 1 چې کوم دي د سر د پاره چت کور او دویم چې کوم دي خوراک دي او دریم چې کوم دي اسکاک دي. دا درې اهم شیزونه دي. یو کور دي او یو بکور کې خوراک دي او دریم بکور کې اسکاک دي. دا سه سړی نشي کولی چې سړی سره د کور وي او صرف د دې خوراک کوي. خوراک څه ته ویل کیږي؟ روټه صرف. نو د اوبونه بغیر د انسان گزاره نه کیږي. اور دا سم نشي کېدی چې یو انسان د کور وي او پدې کې چې کم دی صرف د پکې سکل وي او خوراک د پکې نه نو په اوبو باندې د سړی گزاره نه کیږي. نو لہذا خوراک اسکاک او کور دا درې اهم شیزونه دي. نو پهلنې الله فرمایي چې څومره مسلمانان دي الله تعالی بدیل چې کوم دی جنت ورکړي. نو دا د جنت مثال د کور دی. نو کور ملو شو. اوس چې کوم دی په دې کور کې چې کوم دی صرف خوراک هم نه دی
او په دې کور کې صرف سکا کم نه دي دا دوانه وي بکې ان شاء الله پهلنه بکې الله تعالی چې کم دی د ابو ذکر کوي چې د جنت چې کمی وبدي مما ان غیر آسنین دا به چې کم دی خرابي بنوي د دې دا مطلب دی تاسو به کتلی وي طالب کې چې کله وبډیر ورځې پاتې شي او د دې طالب په دې اوبو کې خون راشي دغه دې چې کم دی غیر دې ته آسن ویل کیږي چې کله د دې طالب په دې اوبو کې سره راشي خون دې ته په عربی کې آسن ویل کیږي نو دا چې کله انسان سکلیم نشي او چې کله به چر دا ممکن نو انسان ته ناس کرک شانتي محسوس کیږي نو الله فرمایي چې نمبر 1 د جنت ابو بچ کم دے آسن بنوي دی کی وجه کم دے خون بکی نہیں بدبوداری بنی خرابی بنی دا بالکل صفا بھی نمبر 1 اور دویم دا اللہ فرمائی وانہار من لبن لم يتغیر طعمه چې بنده ته په جنت کې پای ملاویږي شودا نو پای په ذکر کل پیدا د الله تعالی ډیر غټ نعمت دی نو الله فرمایي چې لم يتغیر طعمه چې د دې پای خون به هم نه بدل د دې څه مطلب نو یو چې کوم دی د دنیا پای نه دی د دې دنیا په پایونو کې هم خون بدلیږي څنګه خون بدلیږي مثلا اکثر چې کله د غواګانو د میخونه لش وشي او د دې غواګانو او د دې میخو تین صفاشوي نه غولانځي لکه دا په سوټه کې ناشته ده او دا را پاسې ده او د دې چې کم دی لش وشو او په دې کې خامخا چې کم دی د سخون دی د دې سوټو خون پکې دا مونږ محسوس کړی تاسو هم محسوس کړی اوس خو ماشاءالله چې کم دی ټیکنالوژي راغلی ده دغه غواګانو چې کم دی اول صفای او شی بیا هغه چې کم دی هغه ربر شانت ولګيږي او پېت نه پاغي اوزي او بهر حال بهر کیف چې کله د غوا د تینو صفای او نشي نبي په پيو کې سوي خوندي بګي دویم د دنیا چې کم پي نه دي پدې باندې چې کله اورځي تیر شي او بیا بدا چې کم دې سړی سکی یا بکې چې پخې نبي هم بکې خوند راځي دا سیدا او دا دریم بکې چې کم دې ملاوت ته ملاوت د دنیا پي که مثلا خون پکې نه وي او پاره کې نن سبا داسې کیمیکلز ملوشي وي چې لکه انسان دا تصور نشي کولای په دې اوس زمانه کې چې زما خالص پي اوس کم ملاوت دی پکې نو بهر حال د دنیا په پوینو کې درې قسمه خوندونه راځي نمبر 1 چې کله د غوا تین صفا نشي هغه کې خوندي اور دویم دا که چرته پي خالص هم ملو شي او په اقورز باندې استعمال نشي په بلورس باندې استعمالي کې پاغي کې هم سوي خوندي او دریم دا چې نن سبب کې سړي ملاوتونه الله فرمایي چې د جنت په پوینو کې بدادري وانه شي زونه نه بیا دا بالکل خالص وي الله دې موږ تاسو ته ارادي سي وکي او دریم الله رب العزت پسکات کې چې کوم دې شراب ذکر کړي شراب او د شراب صفت الله رب العزت دلته ذکر کړو لذت للشاربین چې دا شراب دا به چې کوم دې سکون کو تا خون باور کوي خون د دنیا چې کوم شراب دي پدې کې مسله دا ده چې دا کله انسان اوس کی د په عقل باندې پرده راشي سړی مدهوش شي نو دغه شرابي سړی نو دا بیا په کور کې خور ته خور نه وي دا مور ته مور نه وي کوشش ته خلکو بیا دا وي چې دنه مور او خور دا لري وساتي دغه د عقل اوس کار نه کوي او دغه سړی چې کله بهر معاشري ته روزي تاسو ګوره د شپې په ټیم کې سړک باندې एकदम ډزې شي تاسو چې دغه خلک وګورئ دا په نشه کې وي او دز چې څوک اوال څوک اوشتل او الله فرمایي چې نه د جنت شراب بداسي وي چې دا به بنده ته خون ورکي او چې کله بنده ته یو شی خون ورکي دا به بیا غواړي بیا به غواړي
په هغه کې به نشه به نه وي، هغه کې به بندل چې کم دی مزه ملاويږي. او بیا چې کم دی د دنیا شراب چې کم دی د دنیا شراب دا چې کم دی انسان سیل کوي. د شراب بوتل دی د دې د پاسه چې کم سیل دی کم سټیکر دی دا څوک بندي؟ دا انسان بندي، کپنیانه بندي. خود د دې شراب سیل و چې کم دی الله به پخپل کوي. دا چې کله کولاویږي دا به د دې خبره علامت چې دا سیل چې کم دی د دې د پېکندا الله کړی دی. نو لذت للشاربین، نو الله به کم دی بندله په جنت کې دغه شرابونه ورکی. الله دې مونږ تم را نصیب کړي. او سلورم نمبر پسکلو کې وانهار من عسل مصفى، شاتونه وي شهد. او دا شهد الله د دې صفت بیان کو چې مصفى دا به بالکل صفا بوي، شهد به صفا بوي. د دنیا چې کم شهد دي په دې کې صفای ډیره کمه ملاويږي. کته ته خالص شهد ملاويږي چې ته یاره دا بالکل خالص دي، نو چې نور سني نو کله نا کله پکې چې کم دی د دې شاتو مچې پکې مړ شي وي، د شاتو مچې پکې پرته. نو چې کم پاکیزه خلک دي دا غیدان اغینه نفرت کوي، یره دې کې دا شاتو مچې پرې وته ده. نو پیلنې دا چې دا به دومره صفا وي چې دې کې به شاتو مچې به پکې دي. او دویم دا په دنیا کې چې کم شهد دي کپه دې کې د شاتو مچې نه وي او تا ته وایي چې دا بالکل صفا دي، نو داسې شات نن سبا نشته چې پای کې ملاوټ نه وي. او ملاوټ بګې د سدي د چینو ملاوټ بګې د داسې کیمیکلز دي په شاتو کې چې کله دا چینی دا په یخنیانو کې جام کیږي. نو دا چینی په کلان دي چې کم د ښکاری او لک شان نشات په ښکاری، نو اوس په کې داسې کیمیکلز دی واچي چې په یخنیانو کې چې کم دی په فریزر کې هغه نه جام کیږي. نو د دنیا چې کم شاتونه دي دا د ملاوت والا دي، اخرت کې چې کم الله تعالی مونږ ته راکړي دا به ان شاء الله د ملاوت نه صفا وي. نو څلور قسمونه الله تعالی ذکر کړل په جنت کې. نمبر 1 کوبو، اور دویم چې کم دي سب پای، او دریم چې کم دي شراب، او سلورم چې کم دي شهد. دا څلور قسمونه د سکل ذکر کړل. تاسو اوس وګوره په دنیا کې مونږ پای چې وروړو دا د کم ځای نه وروړو، دا د فارم نه وروړو. نو زما کور دلته دی او مثلا فارم چې کم دی په 400 کې دی، نو د کور نه فارم پورې څومره لار ده؟ ډیره لار ده. او دغه شانتي که یو سړی وي چې زه د نهر وبس کم د چینی، نو دا چینی چې کم دی دا په کور کې نه وي بلکې دا چرته وي، دا په ځنګلاتو کې وي. مونږ ځو کنه کالام ته ځو او دغه شانتي چکرو ته ځو، الته مونږ ته کم دی خالص د چینی او ملاويږي، نو دا د انسان کور نه لري وي. او دریم چې کم دی دریم کچرته یو بنده شراب سکي، دا همیشه په کور کې شراب سوکنس کی دی بچرته دی به شراب خانه ته ځي. او سلورم دا که یو بنده له خالص شات ملاويږي، نو د شاتو دا پیټه چرته پرتی وي، دا خلک په خاریو کې نه دي ځکه دای کې دا مچې ګرځي دا خلکو له ټکونه ور کوي، بلکې دا چرته وي دا په ځنګلاتو کې پرتی وي. الله وی چې دا سلور قسمونه خو ته په دنیا کې دی پسې مزل کې، او جنت کې بداتا ته بالکل په محل کې نه ملاويږي. اسونه غټ انعامات دي په دنیا کې وګوره او په آخرت کې وګوره، دا ټول تکاوتونه به الله پاک په جنت کې ختم کی. مونږ ویو کنه چې یاره مونږ د خالص خوراک د پاره چې کم دی فلانکی زی تلاړو، الته مونږ ته خالص پي ملو شول، مونږ ته خالص شات ملو شول، مونږ ته خالص دا ملو شول. او الله وی چې دا خالص پتا ته ملاوي کو خود محل پدنه نه ماندي. نو بدی کې د جنت ذکر دی. مثل الجنت التي او حال د هغه جنت د کوم چې وعد المتقون وعده کولی شي پرهیزګارانو سره الله وعده کړی دا. فيها پد جنت کې انهار داس نهرون دي مما ان داس ابونا غیر آسن
چې خرابي بنوي. نمبر 1 خرابي بنوي. او دویم وانهار من لبن او نهرونه د پيو لم يتغير چې نه بدلول شي طعمه خوند هغه د دې پيو خوند بدل بنوي. وانهار او نهرونه بوي من خمر د شراب لذة للشاربين چې خوند ورکون کې دي سکون کوتا. وانهار او نهرونه دي من عسل مصفى لشهد صفا کړي شونه. ولهم فيها او دوی د پاره بوي من كل الثمرات د هر قسم میوه بوي. ومغفرة او بخنا من ربهم د خپل درب له طرفنا. پنځم دا چې خوراک د پاره به میوه بوي. داسې میوه چې یو جنتی دا خبرو کې چې یاره زما دي انګورو ته زړو شولو نو دا به ورپاسي بنا دا څنګه به وته کم دي اتوماتیکلی دا سي نږدې را شو دی به کم دي دا غونچکه وکټ کی. یو جنتی به وی چې یاره زما دي سیو ته زړو شولو دی به دا سي نه کی چې ورخي جيبا په دا څنګه ول دا سره ډایرک را شو دی به نه دا سیو کټ کی. او اخره کې الله فرمای ومغفرة من ربهم دنیا کې سړی چې کم دی خخ خوراکونه کوي خوشره کې دا یره راضي چې یره مانه به الله راضي وي یو کنه اسنه دا ډیر مال او دولت دا الله ازمایش ترا کړی. او الله رب العزت په جنت کې باقاعده دی جنتی ته اعلان کوي ومغفرة زما د طرف استاسو لپاره بخشش دی بخشش دی بخشش دی. نو دا الله تعالی بخشش چې کم دی دا ګوره اصل دی دا په نعمتونو کې اصل دی. نو ومغفرة من ربهم او بخنه بوي د خپل رب د طرفنا کمن آیت دی پشان د هغه چا دی هو خالد فی النار چې همیشه بوي په اور کې. اخر کې الله تعالی یو سوال کوي ودا جنتیان می ذکر کل آیا دغه جنتی سړی ودا د شان د دوزخی کې دی شي چې یو سړی په جنت کې دی او بل په دوزخ کې دی آیا دا دوه برابرې دي شي نشي برابرې دي. ولهذا جنتی دا به کامیاب وي او دوزخی دا به ناکام وي. الله دې موږ د دوزخیانو نه اوساتي. وسوق اخر کې الله تعالی د جهنم یو جلک خي جهنم یو جلک خي د جنت یې ذکر وکړو چې سلور قسمه به خو صرف سکل وي او د جنت ذکر الله تعالی په یو لاین کې کوي. تاسو خبرې یې جنتی چې کله جنت کې سکل کوي یا به کم دی اوبس کی اور یا به پیس کی یا به شراب کی اور یا به کم دی سس کی شهد تبس کی. وی چې جهنمی سړی کله په جهنم کې سکل کوي دا شیزونه وګورئ هغه ته نه هغه د به کم دی وسقوا ماء حمیما دل به کم دی جوشیدی ویشیدلی اوبه بدته ملاویږي. حمیم ویل کیږي کسی کی دوستی میں جوش مارنا د چا په دوسته کې حد تطلل نو معنی به دای شي چې دا اوبه چې کم دی بالکل اوخټ کیږي او دا سه اوخټ کیږي چې دا اوبه چې کم دی په اوچیدلو باندې راشي. نو خلک وی یره وی دا اوبه اوس په خټ کېدلې دا څه ده کنه دا اوبه چې کم دی دا خټ کېدل دوه درې قسمه یو تړنی وی او یو معمولی ګرمي وي او یو داسې ګرمي وي چې دا د انتها دا وي چې دا په اوچیدل باندې راشي. نو دا جهنمی سړی چې کله په جهنم کې اوبه غواړي وي د تبع الله تعالی مما ان حمیم دا جوشیدل اوبه به الله ورکی. دا اوبه چې کله دی اوس کی نو د دن نظام چې کم دی کلمی او دن په خېټه کې چې دا څومره نظام هم دی دا به نه ډکو میچازو په ځکه اوزي واپس دا نظام بدن نه بالکل خالی وشي دا به اوس وزيږي. خدا اوس د الله تعالی کارونه دي چې دا به څنګه اوزي او دا به دوباره بیا څنګه چوری کیږي او دا به مخکې دوباره بیا د کې اچولي کیږي. دا شنه چې دنه نظام ختم شو خبره ختمه نه دا نظام به بیا ټیکيږي د دې لپاره به ټیکيږي چې دله دا سزا بار بار ملو شي.
کچرته د انسان نه کلمی او وسری دا به مړ شي خبره ختمه نه دا به کم نه دنه اخوا کیږي با او دوباره به کم نه د کی اچول کیږي د دې لپاره چې تل دوباره بیا تکلیف ملاويږي نو په دې اخرنه لاین کې الله تعالی د جهنم ذکر کوي الله دې تنا اول ما بیا تاسو او ساتل کی نو الله فرمای وکمن آیا د جنتی د شان د هغه چا دی هو خالد فی النار چې دا به همیشه وي په اور کې وسوقو اوس کولی وشي په دې ما انداسو حمیمن وشي دله فقط وا چې ټکړې بکړي امع او کلمی د دې دا اوبه چې کم دی د جهنم یانو بسو کیا د دې دا کلمی بالکل ټکړې دي الله دې په دې درس مونږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي